السلام علیکم ملګرو، مونږ خو راوختو ډېر په تکلیف سره په هغه لویه لار راوختو او د ټاور جایزه مو واخیسته. مزید تفصیلات به تاسو ته مونږ دا مشر درکړي، خیل محمد ماما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، موږ د خټکنامې طرف نه تاسو ته د ټاور ته مد مقابل کې مخاطب یو. موږ د ټاور ته رالو لکه چونکې دا 15-20 دن وروسته دا ټاور بند دی. اوس په خپله موقع وکته لکه هر کیبل یو ځای دوه ځای کټ دی، نه د کمزوري سړي کار دی، ښه د ایکسپرټ سړي کار دی. او دا نه چې یو کس دی غټ نقصان یې کړی، علاقې سره یې زیاتی کړی، ملک سره یې نقصان کړی. بالکل دا خو موږ یو سرمایه وه، دې دپاره به یا داسې سرکاري نور افسران وغیره څه ترجیح ورکړي، ځکه چې یو رابطه د یو ملک یو د کلي یو د علاقې نه کټ شي نو هغې کې پاتې څه شو. نو زه متعلقه افسرانو نه دا ریکویسټ کوم، دا خواست کوم، او خاص کر د خصوصا د ټیلینا ټاور طرف نه زه ورته وایم چې یاره دې کې زر تر زره په دې پوري طور کار روان کړي او دا موږ د سروس مسله پوري بحال کړي. ګوره زه تاسو دا خبره سره به کوم مشر ډېرې ښایسته خبرې وکړي. دې دپاره چې موږ څومره محنت څومره مینت زاري موږ کړي وو، هغې باوجود دې علاقې ته کپني بالکل تیارېده نه. اوس چې مطلب موږ څه په مینت زارۍ باندې کپني دلته تیاره کړه، هلته یې راغلو هغه کروړونو روپۍ ولګوي. نو زه یم چې دې خو پیدا و نقصان یې دې چاته سو. دا چې چا هم کړي دا پوره د خټکنامې مجرم دی. زه د خپلو مشرانو ته دا خصوصي ریکویسټ او درخواست ورته کوم چې دې دپاره دا ټول مشران راغونډ شي، دې دپاره یوه کمیټي جوړه کړي او هغې کې ښه سختې فیصلې وکړي. دې دپاره یوه کمیټي جوړه کړي، یو خو دې ته چوکیدار پکار دی. خیر د موږ چې خپل څه تعاون کېږي خو موږ کوو، موږ خو دغه تعاون دی چې بل ته ځو افسرانو ته مینت زاري کوو، دلته سهولت راوړو. نو موږ هم مایوسه شو سبا دپاره، موږ هم داسې اواز نه وي چېرته ځکه چې دا نتیجه یې دا راوځي نو څه پیدا یې نشته. نو زه مشرانو ته ریکویسټ کوم چې دې دپاره څه کمیټي جوړه کړي.